سرسایه څومره ده په چا فرض ده بل سوال کړي نو سرسایه چې دا د 2 کیلو غنمونه 300 روپۍ جوړیږي نو 300 روپۍ پاکستاني دا اوس وخت کې سرسایه ده. البته سرسایه چې د دې نور نصابونه مشته دي وڅ کی دي وربشي دي او کجوري دي او غنم دي. نو غنم چې د نیم سوع دي د دې نه اوس وخت کې چې وزن ته واله 300 روپۍ ته جوړیږي او که څوک کجوري ورکي نو تقریبا د کجورو 400 روپۍ جوړیږي د وڅ کوم 400 جوړیږي او وربشي چې ورکي به یو سوع ورکي نیم سوع بنو ورکي مطلب دا به 4 کیلو وربشي به ورکي او غنم چې ورکي نو نیم سوع به ورکي دا غینه د 300 روپۍ جوړیږي. ٹھیک ده او په چا فرض ده په چا باندې چې زکات فرض ده په د سرسایم فرض ده دا به خلکو ته ورکي. البته وس زکات کې خدا مسله شته چې ستا په مال به کال تیریږي به زکات ورکي نه په سرسایه کې دانشته چې نن مالدار شولې نو نن به ته سرسایه ورکي. دا خبره پوهیږي د قرنګي په زکات کې مالی نامي شرط دی په دې کې مالی نامي شرط نه دی ستا د ضرورت اصلیو نه چې یو اضافه شي در سره هغه به مسابه کستا سرمایه 250 نیمه تولی چاندي قیمت ته ورسېدله سرسایه پتا باندې فرض د ورکې وي د بالغو بچونه سرسایه په پلار باندې فرض نه ده د خپل خزینه سرسایه په خاون باندې فرض نه ده خو کور کړل ثواب کیږي ورې کوي صحیح ده. سرسایه چاته ورکول شي د مسجد مولا ته ورکول شي چې غریب الحمدلله په معنی کې خپل سرسایه ورکوم کما تم سرسایه راکړو ما وخړله ٹھیک ده ما چاته حواله نو کړ تاسو سرسایه ونه شولا او ما حرام کارو کې د ګناه کار مې وک او که بچا باندې پويږي چې دا مالدار دي سرسایه بنور کې چې غریب سرسایه ورته ورک ټول ډیر حقدار څوک دي ستارور دي غریب دي ورته ورک ستا خور د غریب د ورته ورک د قرنګ ستا ګوانډي دی غریب دی ورته ورکه ترور دی غریب دی ورته ورکه مولا صاحب دی غریب دی ورته ورکه د مدرسې طالب دی ورته ورکه ځان ته وب کتابونه واخ. صدق الله العظیم.